يا إله الوجود قد سئمت القيود كبلتني ذنوب بسم الله والحمد لله ومللت والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. انسان چې کله ګناه وکړي او د ګناه طرف ته لاړ شي، باید په هر مؤمن کې حیا وي، او هغه دوه قسمه د حیا چې دي هغه په انسان کې باید موجود وي. یو هغه حیا د هغه چا نه حیا چې د چا نافرماني او معصیت دې کړی دی، او داسې حیا چې دغه حیا ته دې ته مجبوره کړي چې ته الله رب العالمین ته توبه وباسې. او دویم هغه حیا باید مؤمن انسان کې وي چې هغه دې ته مجبوره کړي چې دا عهد وکړي چې دوباره به دې ګناه ته نه راګرځم. او چې کله انسان کې دا راشي نو د الله رب العالمین رحمتونه هم په هغې باندې ډېر وي. کله چې انسان خپل رب ته ځان نږدې کړي، رب په هغې باندې رحم کوي، رب په هغې باندې خصوصي انعامات په هغې باندې کوي، ځکه چې بنده چې کله خپل رب ته نږدې شو دې نه بله غټه خبره د بنده دپاره نشته. بله دا چې کله یو انسان توبه وباسي، هغه له دا ضروري دی چې دا نه چې صرف یا الله توبه یا الله توبه، کوم چې زمونږ او ستاسو په ماحول کې د غوږونو له لاسونه یوسي یا الله توبه او یا الله توبه، نه، بلکې انسان له دا پکار دی چې خشوع، خضوع، عاجزي په اراده او په عهد باندې خپل رب ته کیني، خپل رب سره مناجات شروع کړي، په دعا کې الحاح وکړي، د خپل رب نه وغواړي چې د نیکۍ توفیق ورکړي، د ګناه نه د بچ کېدو توفیق وغواړي د خپل رب نه، او په خیمانتیا او ندامت چې کوم دی هغه ښکاره کړي، ځکه دا د انسان لپاره ډېر زیات ضروري دی. خاصتا دعاګانې هغې کې ډېرې زیاتې ضرور دي چې انسان ته خپل رب نه دا دعا وغواړي، په دعا کې د دې اقرار وکړي چې یا الله ته مې رب یو زه دې بنده یم، او ستا چې هر قسمه حکم دی هغې ته زه رضا یم، نو اله به رب په تا باندې احسان وکړي، اله به الله رب العالمین په تا باندې ستا دغه غټ نعمت به په تا باندې وکړي چې ستا هغه توبه چې ده هغه به قبوله کړي. چې دا اقرار په دې کې وکړي چې اللهم انت ربي وانا عبدك، انت ربي وخلقتني، یا الله زه ستا بنده یم او ته زما رب یې، تا زه پیدا کړم، زما چې کومه ګناه دی دې اقرار کوم، ستا چې کوم نعمتونه په ما باندې د هغې اقرار کوم. ابوء لك بنعمتك وابوء لك بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. یا الله ته ماته بخښنه وکړي، د تا نه سوا بل څوک د بخښلو والا نشته دی، بل څوک مغفرت کولو والا نشته دی. حدیث کې راځي چې کله انسان دا دعا ووایي او په دغه ورځ باندې مړ شو دخل الجنه، دا انسان جنت ته داخلېږي. هر یو انسان له پکار چې هره لحظه کې خپل رب ته توبه وباسي، په هره لحظه کې د خپل رب نه استغفار وغواړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په ورځ کې د اویا او ځینې روایتو کې راځي 100 زره نه ډېر استغفار او بخښنه د خپل رب نه غوښتله. نو زما او ستا څه حال دی؟ ما ته خو امتیان یو، او د دې وخت یو، نو باید چې په هره لحظه کې انسان چې کوم دی خپل رب نه بخښنه وغواړي، خپل رب ته رجوع وکړي چې الله رب العالمین زموږ او ستاسو دا مشکلات ختم کړي. ځکه د ګناه په وجه انسان په امتحاناتو کې، مصیبتونو کې، تکلیفونو کې، مرضونو کې اخته کېږي. نو هر انسان له دا پکار چې خپل رب ته رجوع وکړي، خپل رب نه وغواړي، او په خپل رب سره هیڅ قسمه شریک پیدا نه کړي. نو الله رب العالمین نه موږ دا سوال کوو چې الله رب العالمین موږ ته د توبې توفیق راکړي، او الله رب العالمین زموږ او ستاسو توبه قبوله کړي. وصلی الله علی النبي محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.